کراچۍ کې یو کس مړ شوی نو هغه هغې ځای کې هغې مزدورانو وله ټرک وکړه چېرې دې کلي ته یوسه دی پېښور ته یوسه او کور ته یې تله وکړه هغه پلانکې دلته مړ شوی دی او بس دلته موږ ټرک کې اچولی دی ولته به دروړي هغې ټرک کې واچو شاته سپین څادر یې پې اچولی دی او مړی په ټرک کې پروت دی هلته ډرایور او کلنډر مخکې ناست دي چې کله هغه ټرک والا د کراچۍ نه راته نو دا ټرکونو والا په هوټل کې ودرېږي چېرته یو هوټل کې دا ټرک ولاړ دی چای مې څښلې ده هلته چېرته یو سړی و چې هغه کتلي چې دا ټرک خو پېښور ته روان دی نو هغه هم دې ټرک ته راختلی دی دا کلنډر او دا ډرایور یې نه دي پې کړی ټرک ته را روان دی ټرک روان دی مزل کوي هغه چې کتلي چې څادر خو پکې دی راشه سړی پکې ودرې تم پکې سمله چې صاحبه څادر یې اوچت کړی دی چې ړقولی دی سړی ړقي نه هغه مړی دی پیش دا خو سړی مړ دی ویارې چې سینما پسې راپانسي چتۍ ته ختلی دی د ټرک چتۍ ته ختلی دی بیا هم له یېرېږي چې خدای پاکه چې ته رامړې راپسې راپانسي هغې ځای کې هغه کړکۍ ډبولې ده هغوی ته سر یې را لاندې کړی دی چې کړکۍ کوله وکړه چې تاسو سره کښېنم یخني هم شوې وه کلنډر ډرایور ته وي راشه اشرا خورې چتۍ ته راختلی دی اخو راپاسېدلی دی هغه مړی او ورته یې نه یاره وایي ته شیشه کې وګوره چې کتلي دی مړی دی په چتۍ کې ولاړ هلکه سړی خو د ګډه راپاسېدلی دی او لاس یې هم راښکته کړی چې ور راته کوله وکړه هلکه ګورې کړکۍ لږه وروسته چې ته راښکته نه شي اوس دی کړکۍ ډبۍ چې ور کوله وکړه کلنډر وایي څوک همه یخني شوې ده ور ډبۍ هلکه نیکه ور ورته کوله ونه کې ګورې مړی خو راپاسېدلی دی خیر ګاډي له خپل اکسیلیټر له زور ورکړی چې ته هوټل ته ګاډي رسولې دی چې هوټل ته ګاډي رسولې دی او صاحب هغه ځای کې ګاډي ودروړه ډرایور په یو منډه کړي او کلنډر په بله منډه کړي دي دم راټوپ کړی او دم منډه کړی دی ویې جوړ څه چل دی هغوی ویل که مړی دی سړی مړی ونیسئ مړی چغې جوړې شوې خدایه پاکه څه چل دی مړی دی او ډرایور نه لاس ورته ورته غاړه پرې ورته غاړه هغه ډرایور هله مړی ونیسئ څه چل دی هلکه مړی دی چې خیر کله دم د لاسه شو هلکه دا خو مړی راپاسېدی هغوی خو ځوابدار و مړی نه یم چا وی چې مړی نه وایي ته موږ د کراچۍ نه راونړی نه کوم ځای کې مړی یم زه چې ویې کت مړی په ټرک کې پروت وایي دا خو ګوره زه راوختمه دې پکې و زما یخني شي و دنه مو یېرېدم ما تاسو سره به دننه کښېنم نو د الله شان د انسان د دې جمدي نه یېرېږي او د مړي نه یېرېږي نو شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې هغې سیک کنځل وکړل نو شیخ اسماعیل شهید توره نیزه راوښکوي چې تر څو پورې ما تا نه ثاني وښکې سا به نه ورکوم هغه پسې روان